السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ چینل کې تاسو ته خوش آمدید. نن به موږ د مسائل رمضان کورس سبق نمبر 2 وایو. پاغه کې د روزي تعریف دا دی چې د مسلمانانو د عبادت په نیت سره د صبح صادق د پښمنی نواله تر غروب آفتاب پورې د خوراک سکاک نه او د مباشرت نه ځان ساتل د دینوم روزه دی. د مسلمانانو یعنی اوس کدی کې غیر مسلم د صبح صادق نواله در غروب آفتاب پورې د خوراک سکاک او د مباشرت نزان اوساتی نو د روزه نه کیږي ځکه چې دا مسلمان نه دی. دغه شان که یو مسلمان د صبح صادق نواله غروب آفتاب پورې پوره ورځ اوګه تګي وو او مباشرت هم نو کړي خو د روزي نیت نو کړي نو د روزه نه کیږي. د نیت مسلې مخکې را روانې دي. دغه شان چا د صبح صادق نواله غروب آفتاب پورې روزه اوننیوا نو د روزه نکیږي. دغه شان د روزي تعلق دا وخت سره دی، اذان یا سیرن سره نه دی. کچا د سحر نه پښمنی نه مخ کې چې دی خوراک بند کو او د روزي نیت وکړو بیا هم در پښمنی ټیم پورې دی خوراک سکا کول شي. که یو کس نابالغی او دغه شان د پښمنی وخت چې کوم وی د صبح صادق نه مخکې دی بالغ شو یا کافر اسلام وروړو نو دی به روزه نیسی ځکه چې د روزي وخت لا باقی دی. او کنه د صبح صادق نه پس چې دی بالغ شو یا صبح صادق نه پس کافر ایمان وروړو نو دی به دی روزه به دی نه نیسی او نه به دی قضا نیسی. د روزي د فرضیت حواله سره 15 شرایط دي. روزه په کوم کسانو باندې فرض ده؟ ډومبه چې د مسلمان باندې عاقل باندې بالغ باندې د روزي د فرضیت علم کېدل او دغه شان د شرعي عذر نه کېدل. دغه شان د کافر باندې روزه فرض نه ده. په حالت کفر کې چې څومره روزي د نتلی وي او بعد کې دی مسلمان شو ایمان وروړو نو تیر شوی روزي په د باندې نشته دی بدان نه نیسی د دې قضا په د باندې نشته دی. اوس که یو غیر مسلم چې دی د روزي په مینس کې اسلام قبول کو نو چې څومره ورځې د نتلی لاغه قضا په د باندې نشته او چې مخکې ورځې کم را رواني د دې روزي بدی نیسی. دغه شان عاقل لپاره که یو کس پورا روزه کې چې دی لیوانی و نو د باندې د دې روزو نه قضا شته او نه په فدیه شته. دغه شان که د روزو کې څه وخت د پاره دی چې دی لیوانی و څه وخت د پاره دی ټیک شو نو بعد کې چې څومره په زندګۍ کې د قضا وي او که روزي نشي نیوي نو د مال نه به د دې فدیه ورکړی کیږي. اوس که یو کس روزه ونیوه او ورځ کې چې دی د ورځې لیوانی شو او د نه څه خوړلی وو او نه څه څښلي وو نو دا روزه د ادا شوه. د را روانې ورځې روزي صحیح نه دي، قضا یې ده دیني فدیه وي. دغه شان چې بېهوش حکم دادي، بېهوش حکم د هغه حکم د لیونی په شان نه دی. بېهوش چې دی د روزو به قضا کوي او که روزي نشي نیوي نو دی به بیا فدیه ورکوي. دغه شان د بالغ دپاره که یو بالغ چې دی نابالغ طاقتور وي او دی چې دی روزه ونیسي اگر چې په د فرض نه ده خو د عادت د پاره په د باندې روزه نیول پکار دی چې دی روزه ونیسي. او دغه شان که ډیر وړوکی ماشوم وي نو هغه ته روزه نیوه شرعاً دا صحیح نه دي. او افطار پارټیانې چې کومې یي نو د دې انعقاد کول او د دې تشهیر دا خالص ریاکاري ده، د دې نه ځان ساتل پکار دي. که یو نابالغ چې دی روزه ونیول او بعد کې ماته که نو په دې نابالغه باندې دغه روزي قضا یا کفاره لازمه نه ده. دغه شان که یو کس چې دی الک وي یا جینۍ وي هغه د قمري د اسلامي د کلونو په اعتبار سره د 15 کالو شي نو هغه د اسلام په نزد دی بالغ دی. په د باندې دغه شان که د 15 کالو نه پس جینۍ یا الک چې دی هغه دا به بالغ شمارل کیږي. د فرضیت علم نه مراد څه دي؟ نو که یو کس کافر ملکی اوسیږي او الته اسلام وروړو خو دته دا خبره معلومه نه ده چې اسلام کې روزي فرض دي او د روزي اوننی وي نو دی به ګناهګار ني. په د باندې د دې روزو قضام نشته او ځکه چې د روزي فرضیت د پاره د دارالحرب
کې علم ضروری دی چې تا ته علم وي چې په ما باندې روجې فرض دي. دغه شان د مسلمانانو په ملک کې دا حکم نه دی. که یو ملک د مسلمانانو وي ولته تا ته معلوم نم وي چې په ما باندې اسلام کې روجه فرض ده، نو بم د هغې باره کې به دا حکم نه لګي. د علم کېدو یا نه کېدو معیار باره کې فقهای کرام رحمهم الله دوه اقوال دي. پیلنی قول دا دی چې دوه سړي یا یو سړی چې دی او دوه ښځې، دوه سړي یا یو سړی او دوه ښځې یا یو عادل کس روجې فرضیت ووایي تا ته. دویم قول دا دی چې یو کس هم تا ته ووایي، که هغه سړی وي که هغه ښځه وي که بالغ وي که نابالغ وي، نو دې سړی هغه چې تا ته ووایي نو هغه به مکلف شي. شرعي عذر نه کېدل نه مراد دا دي، شرعي عذر نه مراد بیماری، سفر او دغه شان نور کمی بیماریانې وي دغه دي مراد دي، او دغه تفصیل مخکې را روان دي. د روجې چې دی شپږ اقسام دي: فرض، واجب، سنت، مستحب، مکروه تحریمی او مکروه تنزیهی. فرض نه مراد د رمضان روجې او د رمضان قضا روجې دا فرض کې راځي. واجب چې دی نو واجب دی ته وایي چې کله ته نظر ومنې، منښت وکړې، نظر معین یا غیر معین دی کې بیا دوه اقسام دي او دا مخکې را روان دي. نو نظر معین ومني یا چې دی نظر د غیر معین منښت وکړي. دغه شان د کفارې روجې مثلا کفاره قتل، د قسم کفاره، د زهار کفاره، د رمضان کفاره یا دغه شان د احرام کفاره دا واجب دي. دغه شان دریم چې دی په دې کې نفلی روجه چې شروع دی که او ماته دی که نو د دې قضا هم په تا باندې بیا واجبه ده. او دغه شان د نظر منښت چې کومه ده د هغې دپاره په وخت د هغه روجه وننیوه، د نظر معین روجه دی په وخت وننیوه نو دا هم په تا باندې واجبه ده. سنت نه مراد د عاشورې روجه ده او دغه شان د نهم یا د 11 محرم روجې دي. مستحب نه مراد چې دی ایام بیز چې کوم به نبی علیه السلام هر میاشت نیوي د اسلامي میاشتې 13، 14 او 15 تاریخ باندې روجه ده مستحب دي. پیر او د زیارت روجه مستحب دي. د شوال شپږ روزې چې دی مستحب دي. د غیر حاجي دپاره د عرفې روجه مستحب ده. او دغه شان د یو ورځې چې روجه نه نیسي او یو ورځ نیسي نو دا هم مستحب دي. مکروه تحریمي څه دي؟ دا وړوکي اختر په ورځ روجه نیوه، د غټ اختر په ورځ باندې روجه نیوه، او دغه شان د غټ اختر نه پس 3 ورځې چې دی روجې نیوه، دا مکروه تحریمي دي، دا حرام دي. اوس مکروه تنزیهی هغه دي چې دا خو حرام نه دي خو دا بهتره نه دي. صرف د 10 محرم روجه نیوه دا مکروه تنزیهی دي، یعنی روجه خو به اوشي خو بهتره نه ده. د 27 رجب چې دی روجه نیوه، دا شان د صوم وصال یعنی روجه د ماتېدو نه بغیر مسلسل روجه نیوه، یعنی چې پښمني او روجه ماتې پکې نه کې مسلسل روجه نیوه. د روجې د نیت حوالی سره یو څو مسائل دي چې د رمضان یا دغه شان د منښتې او نفلی روجو دپاره نیت د شپې نه دی چې وکړو دا جایزه دی، او د سحر یعنی د نیمې ورځې نه مخکې دیم چې وکړو نو بس جایزه دی. البته باقي 3 اقسام چې کوم دي د قضا، د کفارې او د نظر غیر معین، د دې نیت به دا پښمني نه مخکې کې دا ضروری دی. که یو مسافر چې دی روجه نه نیوه او د نیمې ورځې نه مخکې دی مقیم شو، خپل کلي ته رسېدو، نو دی به اوس نیت کوي، ځکه چې د نیت وخت لا پاتې دی. په شرط دی چې د صبح صادق نه والې تر نیمې ورځې پورې د خوراک سکاک یا مباشرت نه کړی، نو دی به نیت وکړي د روجه صحیح ده. دغه شان که یو کس لیونی شو یا بې هوشه شو، د نیمې ورځې نه مخکې بیا ټیک شو او د روجې خلاف څه کار نه وکړي، نو دی هم د روجې نیت دغه ټیم بیا کولی شي، ځکه چې د نیت وخت تر نیمې ورځې پورې باقي پاتې دی. د روجې نیت د ژبې سره کول ضروري نه دی، بلکې د زړه اراده کافي ده. دغه شان چې پښمني دی وکړو نو دا خپله هم یو نیت دی، که تا نیت نیم یې کړی تا پښمني وکړو نو دا پښمني هم یو نیت دی. دغه شان د رمضان روجې دپاره مطلقاً نیت کافی دی، یعنی داسې ویل چې د رمضان فرضي روجه نیسم دا ضروری نه دی، بس مطلقاً ستا زړه کې دی چې زه د رمضان روجې نیسم، بس دا نیت دی. دغه شان چې دی د نیت الفاظ مسنون
دا نه دي ښه چې کوم په مونږ کې مشهور دي چې وبصوم غد نویت من شهر رمضان، نو د نیت دپاره دا الفاظ سنت نه دي، مسنون نه دي، لہذا دا سنت مه ګڼئ. که سنت هم وګڼل بیا پې ګناهګاري کوي، او که سنت نه ګڼئ او وی نو په دا جایزه دي ویلی شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ان شاء الله د روجې نور مسائل به مو په درېیمه ویډیو کې درېیم سبق وایو. تر هغه وخته پورې خپل خیال ساتئ. د لوی الله په امان. والسلام.